دا وایي چې نن سبا په ټولو کورونو کې غسل خانې دي په داسې طریقه جوړې شوي دي چې یو طرف ته لیټرین او بل طرف ته د لمبلو ځګونه دي. په داسې ځای کې په اودس کولو کې څه حرج دی؟ نو اودس کول او غسل کول خو به کې څه حرج نشته، خو داسې نورې خبرې به کوه. ښه خبره خو دا دی سړی غسل خانې ته ننوځي نو چې کومه دعا ده چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نو چې دا بهر وي. دنه چې کله غسل خانې کې قضای حاجت نه بعد لیټرین صفای، دا خبره به یاد ساتي چې ګندګي پرته وه نو بیا د بسم الله او د اعوذ بالله ویل چې کومه ده نو مشکل دی. ځګی به صفای، کله چې دا صفای اوبه پې واړی او هغه کموټ صفا شي نو بیا دا صفا شو، اوس د دې حکم د عامې غسل خانې شو. خو که فرض که په دې ګندګي پرته وي نو د دې حکم چې کومه دی بیا دا قضای حاجت ته ځګي دی، بیا چې کومه دی تر قضای حاجت ځګي په دې کې بیا بسم الله اعوذ بالله نشي ویل. لہذا کوشش دا پکار دی چې کومه کموټ دی چې هغې کې تشي مې چازي یا ډکې مې چازي هغه وشي نو په هغې باندې اوبه اړول غواړي چې دا څه شي دا صفا شي او دا ګندګي وځي. چې کله دا ګندګي وځي نو بیا اودس او د غسل دپاره بسم الله کول او بیا دعاګانې کول دا به جایز دي، بیا کولی شي. خو که فرض که دا ګندګي پرته وي نو بیا به د بسم الله اعوذ بالله نه ځان ساتي. او نور خو اودس پکې کېږي، غسل هم پکې کېږي. اودس او غسل خو بغیر د بسم الله نه هم کېږي، بغیر د دواګانو نه هم کېږي. هغه کېږي لیکن چې کم ثوابونه مرتب کېدل نو هغه پاتې شو. هغه ثوابونه باندې مرتب کېږي چې کله سړی چې کوم دا بسم الله وایي په اول کې او په آخر کې دعا وکړي، دا اودسه دعا وکړي. نو د هغې دپاره شرط دا دی چې ځګی به صفا وي. چې کوم ځای کې ګندګي پرته وي نو په هغه ځای کې دا دعا نشي کولی، دا بسم الله نشي کولی، ذکر نشي کولی، د الله نوم نشي اخیستلی. بې اودسه اخیستی شي، بې اودسه په جنابت کې هم ذکر کولی شي، بې اودسه هم چې کومه دی نو قرآن تلاوت کولی شي، قرآن به نه مسکې. لیکن چې ګندګي پرته وي نو په هغه ځای کې بیا نه تلاوت کولی شي نه ذکر کولی شي. نو چې یو غسل خانې سړی ننوځي نو دعا چې کومه ده نه به مخکې وي. دویم نمبر چې بیا هلتې تشي او ډکې مې چازي هغه د کموډ نه بهر شي صفا شي نو د دې مثال د عامې غسل خانې شو. لہذا په دې کې بیا څه پابندي نشته او که موجوده وي نو بیا پکې دغه احتیاط دی چې بیا به نه وي.